شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینه منوره ته هجرت فرمایي. اول مسجد نبی علیہ السلام هغه جوړ مسجد قباء. اول حضور صلی الله علیه وسلم راغله د قباء ته راغله. دا د مقام باندې راغله په دې کې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم. اول مدینه منوره کې نبی علیہ السلام هغه مسجد قباء ته یا مسجد چې ورسېدو باقاعده تاسو کو چې دلته کې یو مسجد مشوره او شو چې دلته یو مسجد تیار وکړ. مسجد قباء هغه جوړ کړی یا سورۃ نبی علیہ السلام فتح الباب او فتح باقاعده مشورې کېږي او هر یو صحابي به حضور صلی الله علیه وسلم د بار وکړالي او زمان کو په هغه د بارکس هغه د مسجد د اردی او د بدرالوی هر یو د تمناوا اخر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسمان نه حکم شو الله تعالی وی چې دا مقام تلاشه دغه کې چې اوس مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم یا کلانه نبی علیہ السلام راتلو د جمعې ورځ باندې جمعې په موږ باندې هم باقاعده یو ټیم راغلو د جمعې کوس کول غواړي. تاسو کې الله بابا په دې کله چې انسان د خدا نه مسجد نبوي کراني لار کې راځي مسجد قباء. دغه مسجد قباء هم د جمعې په باندې دی او د جمعې کوس په کې د کوادان کې د مسجد قباء قباء راوتی په مدینه منوره ته مسجد نبوي والا مقام ته رسیدلې ده. لار کې جوړه البته کې ما میدان ما ادا شو هغه میدان بس هغه دې ته نو کې ودرې شو مسجد جمعه او بعد حضرات دې مسجد حکما ترسه پورې لا نور هغه دا اول ځل دا غزې چې د جمعې موږ ما دا شو حکم امرار دوړه کړی یو ځای حکم سره د موږ دا شو اته یو خپل مسجد ته کلاره کې ازیدار هغه ته مسجد جمعه ویل دي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ولا مقام تشریف راوړ. حکم شو چې دې کې تاسو مسجد تیار هغه دې کې مسجد تیاری شو اول هر صحابي وی نبی علیہ السلام په دبا کړل. کله چې تاسو دا ابي جبريل سره بهر شو سلام ختم شو ابي جبريل ترازو دریم پیلم باندې د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه ټول دریم پیلم کې کومه کې لګېدلې د چپو هغه دغه مقام کې د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه ټول چې دکور او هغه باندې درګی کار ډېر بهترین مسجدار ټول کړی شوی. نبی علیہ السلام دوی کما ابو ته اجازه الله ورته اجازه ورکړي چې دا کوم کې ناسته بس هغه به زبان هلته به ځای ساري. نبی علیہ السلام خبرې کول هغه یو ځای کې وکړ دا یو صحابي کور مخې ته حاضر باندې وی واوښت بیا راپاسه هلته کې پخه کېنه ناسته او بیا راغله د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه دروازې مخې ته کېناسته بیا نه پاسېده. بس نبی علیہ السلام دې دا ماموره ده دې ته د بر حکم شوی دی دا زما ابو ایوب انصاري ته وی خبره خداس ته چې دا وتقوا چې دا بنگله جوړ کړی دا ډېر خپل کار دې کړی دی د دې په کار د قیمت دا خداس نه نه بار نه کوم شو او اوس زما به کې وته نه وزما او قبضه وکړه نه کتاب اسلام ملکیت دی د دې با زنده د پیسې درکوما لګي لګي بل کوم یا په یو ځای باندې دا ځای باندې ستایي او یو کې سوري سه په ویږي اصل کې خبره به هغه پټه ساتي او ما یې دینا د ټول صحابه کرام په خواهشات ظاهر کی برابر چې څه فیصله شوی دا او ان شاء الله زما په کې ما دوی وخت څنګه دا سمو عمل د تاسو ساتلی وي زماني کا ډیر وخت یو ډیر لیک سره پاتې شو وخت کې پیړۍ کې کومه ماته پیړۍ کې زماني کا پاتې او دا نور کې شوی دا هغه بادشاہ باندې دا موږ دا هغه جوړ کړو
دا وجه د بغلا د لرګي دومره بهترین کار او هوا تاسو سره ډېر محبت او ما سره څنګه تاسو ذکر مخکینو کتابونو کې راغلی هغه نیک سړی و هغه د مخکینو کتابونو مطالعه کړي وو په هغې ایمان راوړی یک ستاسو ذکر مبارک راغلی او دا ذکر راغلی چې آخر به هغې مدینې منورې ته راځي او دې ځای ته به راځي مسجد جوړوي هغه دلته چتي بنګله جوړه کړې وه ما ته خط پرېښی دی نسلا در نسلونه خط ما ته را روان دی په کپړه باندې باقاعده لیکل شوی دا بنګله د طبا باچا د طرف نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا ستاسو کوم دی هغه خط نبي علیه السلام یا سره د بل ته ورته هغه خط یې راوړل هغې کې باقاعده لیکل شوي ذکر با باچای ما مخکینی کتابونو کې ما ستاسو ذکر لیدلی دی ته په تاسو باندې عاشق یم کاش چې زه جمدې وې تاسو مدینې طیبې ته راغلی وئ ما ستاسو مخکې تاسو ته یې رپورټ کړی خو زه به هغه وخت کې نه یم ځکه چې ذکر ستاسو هغه پیدایش ډېر وروستو را روان دی زه مخکې پاتې شم ما اوسه ځای نه دا کړه چې تا د لرګي بهترینه بنګله تیاره کړه او دې کې مې داسې کار کړه چې دا خرابېږي نه دا ستاسو دی دا وایي تر اوسه پورې موجود شیخ حسن جان صاحب رحمت الله علیه به وایي دا در 1354 اوس 1447 هجري روانه ده 1354 پورې دا بنګله موجوده دا حکومت نه ختموله او بیا مقابلې رهایش په خرابه شوې نه وه اوس چې توسعې کېده دا یې د علماو نه فتوا واخیسته یاره دا خو د نبي علیه السلام کور دی د هغه یې فتوا ورکړه یاره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم کور دی خو په نبي علیه السلام جمدې وې او مسجد کې توسعې کېده نو خامخا به هغه خلکو خامخا کې به خیر که خپل کور هغه وروسته د مسجد نبي علیه السلام مخکې کړی دی ولې هر ځای مسجد بهرحال دا بنګله یا نبي علیه السلام ته تحفه میلاو شوه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ابو ایوب انصاري صاحب ته یو چت دی یو چت کې به تو اوسېږي یو چت کې به زه اوسېږم که تا پکې باقاعده وخت تېر کړی دی او ستا نیکه د طرف نه دا ما ته میلاو شو نو زه داسې نه یم دقه دی د نبي علیه السلام کور مبارک مخکې دی اول تعمیر هغه د مسجد نبي علیه السلام حق دی مسجد دا څه شی دی الله تعالی فرمایي وان المساجد لله وګوایي کنه دا ځای زما دی دا زما دی الله څه وایي ټول مساجد الله وایي زما دی مساجد الله وایي زما دي وان المساجد لله لو دا مساجد کور د الله شو یا به هغه څومره بهترین وي څومره به ښایسته وي څومره به پکې سکون او اطمینان دې مسجد کې سکون د دې وجې لري مسجد ته چې انسان راغی سکون ورته میلاو شو وجه الله سره رابطه شوه الله ته ورنږدې کېده شو چې الله خو نه وینو د هغه کور ته راغلو د هغه مېلمانه شو د هغه سکینه او محبتونه په موږ باندې راغلي او حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا یو مسجد جوړ کړو الله تبارک وتعالی